بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مسلیم و مسلما اما بعد. در نارینه اولاد دپاره څلور قسمه وظایف من ښودلي وو. اوس پنځم نمبر یو مجرب عمل درته بل ښیم. پنځم نمبر یو وظیفه درته بله هم ښایم چې د کمې زنانه اولاد همیشه کیږي. اکثر طور چې څومره اولاد یې شوي وي هغه ټول اولاد چې کم دی هغه جنکۍ وي، او د دې زنانه په زړه باندې دا ارمان وي چې ما ته الله رب العالمین نارینه اولاد راکړي. نو آیا د دې نارینه اولاد دپاره به دا څنګه طریقې سره سوال کوي یا به څه د څه عمل د دې دپاره کوي الله رب العالمین دې زنانه ته نارینه اولاد ورکړي. نو د هغې دپاره یو بله طریقه ښیم او ډېر مجرب عمل دی چې د کومو زنانو داسې ضرورت وي چې ما ته الله رب العالمین زنانه اولاد ډېر راکړی دی خو ما ته د الله رب العالمین نارینه اولاد راکړي. نو د درېیمې میاشتې د تېرېدو نه مخکې چې کله 3 میاشتې پوره شوې نه وي، 3 میاشتې تکمیل ته رسېدلې نه وي، نو په دغه دوران کې به د هوسۍ په څرمن باندې دا آیاتونه هم دا آیاتونه په زعفرانو او ګلافو اوبو سره ولیکي. زعفران او د ګلافو اوبه به دواړه ګډ وټ کي او په هغې سره به دا آیاتونه ولیکي. چې دا آیاتونه ولیکي نو دا به د ځان سره وساتي. نو انشاءالله چې الله رب العالمین به دې زنانه ته نارینه اولاد ورکړي. خو څنګه به دا څرمن د ځان سره ساتي؟ دې له به د تعویض شکل ورکړي او دا حامله ښځې ته به یې واچوي او دا به اچول شوي ساتي. اوس هغه آیاتونه مبارک الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تعيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. یو به دغه 2 آیات ولیکي او دا آیات به ورپسې ولیکي. بسم الله الرحمن الرحیم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. بیا به د هغې نه پس دا آیات ولیکي. بسم الله الرحمن الرحیم بحق مریم وعیسی ابنا صالحا طویل العمر بحق محمد و آله. دا آیاتونه به ولیکي او بیا به د دې نه پس دغه څرمن ته د تعویض شکل ورکړي، بند به یې کړي، رابند به یې کړي او دا به دې زنانه ته واچولی شي په غاړه باندې په هر ځای کې چې ځان سره یې کېږدي. انشاءالله العزیز دې زنانه ته به الله رب العالمین نارینه اولاد ورکړي.